راشي په مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمېږي. خلک په دې سوچ باندې د بازار نه راغلي چې ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میراث کې څه څادر راته میلاو شي، امسا راته میلاو شي، یخن واره کې میلاو شي، بل یو څیز ماته میلاو شي. چې کله راغلو نو هلته یو کس ناست دی او هغه خلکو ته علم کوي، قرآن کوي، احادیث کوي. نو ابو هريره ته دې دوکاندارانو وویل چې تا خو موږ راجمع کړي وو، د دې لپاره چې دا اوس نو موږ میراث خو نه لرو، میراث کوم ځای تقسیمېږي؟ نو هغه ورته وویل چې انبیا په میراث کې چاته دنانیر او دراهم او پیسې د دنیا څیزونه نه پرېږدي، بل ورثوا العلم، هغوی په میراث کې خلکو ته علم پرېږدي. ومن اخذها اخذ، چا چې دا واغستو اخذ خیرا کثیرا، ډېر لوی خیر یې واغستو. عزتمندو دا میراث چې نبي علیه الصلاة والسلام ته اول نازلېدو، دا په غار د حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی و. خو دا داسې یو دعوت دی چې دا انسان بیا دمې ته نه پرېږدي. ځکه په قرآن کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پیغمبر د الله عبادت کوه تر دې چې تا له مرګ راشي. د یقین معنا علما په موت سره کوي. دا د ټولو زندګۍ کتاب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راغی، دا تفصیلي واقعه ده. اقرأ سورة العلق، دا واقعونه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم نشو لوستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما انا بقارئ، زه نشم لوستی، زه لوستونکی نه یم. په عامو انسانانو کې لیکل لوستل چې چا نه وو چې دا عیب دی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی صفت ده چې نور لیکل ورته نور لوستل ورته خو ناڅاپه داسې کارونه شروع کړي چې هغې مقابلې چا نه شوی کوي. په دغه زمانه کې د شعر او شاعرۍ یو لوی چرچا وه. کله په خلکو کې دا شعرونه وي، دا شعر دی او د عربو خپل قالبونه هغې کې یو شعر ور واچوو چې په دې قالب کې رپېټ راغلی دا ډېر لوی شاعر دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ په دې قالبونو باندې تلل، خو دا په دې قالب کې پټ نه راتلو او په ساعت پکې یو شاعر مقابله نه شو کولی، دومره په ساعت وکړي. نو بیا په دې مجبور شو چې دا شعر نه دی. نو نبي علیه الصلاة والسلام باندې وحی راغله، په درېیمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظونه کور ته راغلې. خدیجې رضی الله عنها ته یې وویل وایي ما سره داسې چل شو. خدیجې رضی الله عنها د تره زوی ورقه بن نوفل، هغه د تورات ډېر لوی عالم و. نبي علیه الصلاة والسلام یې ځان سره بوتلو، وایي ستا د وارث سره ته د ده خبرې واوره. نو ورقه بن نوفل چې کله خبرې واورېدې ورته یې وویل دا هغه فرشته ده چې دې موسی علیه السلام ته وحی راوړه، او ته د خیالي زمانې پیغمبر یې، او کار چې زه ژوندی وې او زه روغ یم او ستا دا کلي والا کار لیکلي نو باسي نو زه به دې مدد وکړم. کله چې نبي علیه السلام د کلي د خلکو ویستو، په هجرت یې مجبوره کړو، مدینې ته لاړې او راوړې نو په غر باندې چاته مکې ته ګوري ورته وایي ای مکې ما ستا خاورې کړي دي، تا کې ما خلقوڅې کړي دي، تا زه پرېږدم نه خو ستا دا خلک دا په تا کې ما اوسېدو ته نه پرېږدي. زه په دې باندې خلکو مجبوره کړم چې زه دا مکه پرېږدم. نبي علیه الصلاة والسلام هجرت مدینې ته وکړو، دا ورته بن نوفل دغه ټیم کې وفات شوي و، دا بیا نه و. عزتمندو د دې دعوت چې چا حمایت کړی دی، نبي علیه الصلاة والسلام د دنیا نه تللی دی، خو دا دعوت یې ما ورته په میراث کې پرېږدی. د حجة الوداع په موقع باندې صحابو ته وایي کېدای شي را روان کال زه ستاسو سره میلاو نه شم. صحابه وایي د الله پیغمبر ته ځي موږ ته څه هدایات پرېږدي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، زه به زه به په یو دوه څیزونه تاسو ته په میراث کې پرېږدم.
چې بدې منګولې ولګولې نو چېرته به ګمراه نه شئ. کتاب الله و سنت نبیه، یو د الله کتاب دی، یو د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی. عزتمندو د ګمراهو نه د راوتو یو لوی څیز چې په هغې باندې انسان د ګمراهۍ نه راوځي، په هغې باندې د اسلام رڼا ته انسان راځي، هغه قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی چې دا موږ پرېږدو عزتمندو. او د دې مخالفت چې چا وکړو نو هغه الله په دنیا کې ذلیله کړه او آخرت کې ورته د عذاب الیم وعده الله کړې ده. نبي علیه الصلاة والسلام په دغه زمانه کې به دا چل کېدو چې یو طرفه به خطا وه، د صفا غونډۍ ته به یو کس وختو د قریشو نه او کپړې به خپلې وینځ کې داسې به تعوقل یا صباح اواز به کوو. خلک به راغونډ شو او د وی راغونډ شوي یو قافله به تاسو باندې حمله کوي. د کپړې به ځکه ایستې چې د ده خبره به چا نه منله، او چې کله مې کپړې ویستې او تعوقل خلک وایي دا حقیقت وایي. نو نبي علیه الصلاة والسلام دې غونډۍ ته وختو او یا صباح اواز یې کوو، خو کپړې مې ویستې. د هغې وجه دا وه چې نبي علیه الصلاة والسلام د مخکې په صداقت باندې د هغه اعتماد یې خلکو صدیق او په صادق باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکې د مشهور بیا دروغ نه وایي. نو نبي علیه الصلاة والسلام یا صباح اواز وکړو. دا خلکو تراجم شو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل ای خلکو دا تاسو منئ، خو زه تاسو ته ووایم چې د دې غر نه هغه طرف ته یو قافله ده او په تاسو حمله کوي. وایي موږ یې بلکل منو، ځکه چې تا تر اوسه پورې دروغ چېرته نه دي ویلي. وایي ښه بیا زه د الله پیغمبر یم، ما ته وحی شوې ده. نو هغوی د رښتې د خپل تره ابولهب په سره پاڅېدو، ورته یې ویل تبا لک اجمعتنا لهذا، تباه شي موږ دې د دې لپاره راجمع کړي دلته. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته د خیرې وکړې. نو خیرې هغې خیرې زنده قبلېږي، خیرې زیر بولي وړې. نو دا ابولهب الله په داسې مرګ بیا مړ کړی دی چې په دې دانه راغلې وه او دغه چې بچا لاس وروړه بیماري به هغه ته لګېده. دا خپلو بچو په ړانګو کې نیولی دی او کند یې یو ګوید یې شغولی دی. په داسې مرګ باندې الله دا مردار. دا تاریخ دی عزتمندو. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل ستکون علیکم فتن، په تاسو به فتنې راشي. صحابه وی من مخرج منها یا رسول الله، د الله پیغمبر د دې فتنو نه د وتو لار څه ده؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل کتاب الله، دا الله کتاب دی. د الله کتاب له موږ غاړه ورکړه، د الله کتاب خو موږ راوړي دا خپل بچو ته وښودو، په دې باندې خپل کورونه منور کړو، دا په خپل زندګۍ کې په عمل کې راوستو. نو چېرته به موږ ګمراه نه شو. عزتمندو په دې باندې صحابهګانو د دې د دعوت لپاره رنګارنګ او ډېرې لویې لویې سختۍ تېرې کړي. انسان حیران شي. د مصعب بن عمیر رضی الله عنه د ایمان واقعه، د عبید بن عدي رضی الله عنه د مرګ اشعار، امام بخاري رحمه الله وایي د مکې مشرکانو ونیو او دوی شهید کړو. ورته وایي لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلم ممزعي. اے د مکې مشرکانو قسم په الله چې مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته. عزتمندو دا خلک مري او دې ته یې کوي فزت ورب الکعبه، د کعبې په رب مې د قسم یې اوس کامیاب شو. ما ورته د قرآن ته په تراوح کې چې قاري صاحب رکعت وکړي نو ما ورته دې ته مې ورته راغله چې قاري صاحب رکعت کې ولې وکړو. د هغه ملا مرګري ډېر زیات دي چې هغه سمع الله لمن حمده الله اکبر یو ځای وایي. څوک یې پوهېږي چې پاڅېدو کېناست، خو د هغه ملا مرګري یو د هغه قاري صاحب کم وي
وقاری چې تا ودې موز جوړ کو د تراویح د بل څه شیخ قاری دا موز نه دی وتا ودې موز جوړ کو نه عزتمندو په قرآن باندې یو خلکو سخته تېره کړې وه نو دا اشعار چې د مرګ په ټایم کې وایي دا هسې نه وایي دې قرآن ته ټایم ورکړی دوی د قرآن دعوت ته ځان مکمل وقف کړی نو ورته وایي لست ابالي حين اقتل مسلما په الله قسم چې مسلمان یم څه پروا مې نشته مرګ خو هسې انسان راځي خو مرګ هغه تاوان دی د اسلام د پکې دی چې یو مسلم د دنیا نه لاړې نو دا مرګ د انسان دپاره تاوان دی نور د مرګ نه په ښه سړیتوب او په نه سړیتوب باندې څوک نه بچ کېږي مرګ په دواړه حالت انسان له راځي او بیا وایي على أي شق كان لله مصرعي چې په کوم طرف باندې پریوزم دا ټول د الله دي زه مخکې کم د الله یم او شا کم د الله او ښه او بس ټول د الله یم